جنات په انسان کې نسته شي کنه او شي کې نسته قرآن نه ثابته ده چې پیران په انسان شي کې نسته الله په قرآن کې وایي کالذی یتخبطه الشیطان من المس الله په قرآن کې وایي او په دې باب کې احادیث شته چې محمد رسول الله یو ځل یو سفر ته تلو یو ښځه ولراله مخې ته نبی علیہ السلام ته ویل د الله رسوله زما په دې بچی باندې ویل د خوراک په وخت کې شیطانان کینی او منګ ویل د خوراک نه وباسي رسول الله او ته دسی ویلې بچی ته ول دسی خطاب وکړ ویل وزه مانه دغه پر بدن کې دنه پیران شیطانان ویل وزه خبيثه زد الله رسول ما ناغه وې د سپی تور په شان څه شی وته نبی علیہ السلام چې بیرته کله واپس راغی دغه خزي رسول الله له دوه غډان په هدیه کې را راکړه نبی علیہ السلام صحابه ته ویل دا یو ته قبول کړي دا بل له واپس ورکړي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دی با اکثر چې پیرانیانو خاله ورغه چې د سی به تویل ز ابن تیمیه ما الله ولدا سی یو hebat ورکړو چې داغه د وجنا شیطانان به تیغه سلینه پاسېدل قران هدیه په دې باندې د امت اجماع ده چې پیران د انسان بدن ته شین نه وته حدیث په دې باب کې رسېده دغه حدیث ته سوچوکا نبی علیہ السلام د سی فرمایلی چې ان شیطان یجری الانسان مجرى الدم انسان پر بدن کې را شیطانان د سی ګرځي راګرځي لکه وینه چې څنګه ګرځي راګرځي